د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د طائف د سفر کیسه. نبوت ملایدو نه پس 9 کاله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې تبلیغ کولو او د قوم د هدایت او اصلاح کوشش کولو، خو د لږې غوندې ډلې نه سوا چې مسلمانان شوي وو او لږ غوندې داسې خلک چې مسلمانان نه وو، خو د نبی علیه السلام امداد به یې کولو. اکثر د مکې مکرمې کافرانو نبی علیه السلام او د دوی اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم ته هر قسمه تکلیفونه رسول، ټوکې به یې ورپورې کولې او څه چې به ترې کېدی شو ایله یې پرې نه کوله. د نبی علیه السلام تره ابوطالب هم هغه نیکې ډلې خلکو کې وو چې مسلمان نه وو، خو د نبی علیه السلام به یې هر قسمه امداد کولو. د نبوت په 10م کال چې ابوطالب هم وفات شو، نو کافرانو ته نور هم د هر قسمه په ازادۍ د اسلام نه د منع کولو او مسلمانانو ته د تکلیف رسولو موقع په لاس ورغله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې خیال طائف ته تشریف یووړ چې هلته د ثقیف قبیلې لویه ډله ده. که چېرې دغه قبیله مسلمانه شي، نو مسلمانانو ته به د دې تکلیفونو نه خلاصي او د دین د خورېدو بنیاد به قایم شي. هلته رسېدو نه پس د قبیلې درې سردارانو سره چې د لوی درجې ګڼلی شو خبرې اترې وکړې او د الله تعالی دین طرف ته یې راوبلل او د الله رسول یعنی خپل مدد طرف ته یې متوجه کړل. او دغه خلکو په ځای د دې چې د دین خبره یې قبوله کړې وي، یا کم نه کم د عربو د مشهورې میلمستیا په لحاظ د یو نوي راغلي میلمه یې خاطر مدار کړی وي، صفا جواب یې ورکړو او ډېر بې روخۍ او بد اخلاقۍ سره پیش راغلل. هغوی دا هم خوښه نه کړه چې نبی علیه السلام دلته پاتې شي. کوم خلک یې چې سرداران ګڼلي وو او ورسره یې خبرې کړې وې چې دوی به شریفانان وي او په ادب به خبرې وکړي. په هغې کې یو ووی چې اوه بس هم ته الله نبی جوړ کړی را لېږلی یې. دویم ووی چې الله ستا نه سوا نور څوک نه موندل چې هغه یې رسول را لېږلی وي. دریم ووی چې زه تا سره خبرې کول نه غواړم، ځکه که چېرې ته واقعي نبي یې څنګه چې ستا دعوه ده، نو ستا خبرې نه انکار کول د مصیبت نه خالي نه دي، او که چېرې دروغ وي نو زه داسې سړي سره خبرې کول نه غواړم. دې نه پس دغه خلکو نه ناامیده کېدو سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نورو خلکو سره د خبرو کولو اراده وکړه، ځکه چې دوی هو د همت او استقلال غر وو، خو هیڅ چا قبوله نه کړه، بلکې په ځای د قبلولو یې نبی علیه السلام ته ووی زموږ د ښار نه زر وځه او چېرته چې ستا د خوښې ځای وي هلته لاړ شه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هر کله چې د هغې نه ناامیده شو او واپس کېدو، نو دغه خلکو د ښار خلکان ورپسې کړل چې ورپورې ټوکې وکړي، لاسونه ورپسې وپړکوي، فکاڼو یې وولي، تر دې چې نبی علیه السلام دواړه پڼې مبارکې د وینو په وتو رنګ بنګ شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم په دې حالت کې واپس شو. کله چې په لار کې یو ځای د دې شریانو نه په امن شو، نو نبی علیه السلام دعا وغوښتله، ای الله تعالی تا ته شکایت کوم، زه د خپلې کمزورۍ او بېوسۍ او په خلکو کې د ذلت او رسوایۍ، ای رحمان الرحیم ته د ضعیفانو رب یې او ته زما پروردګار یې، ته ما چا ته حواله کوې؟ چا اجنبي پردي ته چې ما وویني تندی تریو کړي، یا چا دشمن ته چې هغه تا په ما
قابو ورکړه. ای الله تعالی که چېرې ته مانه ناراضه نه یې نو ماته د هېڅ چا پروا نشته، ستا حفاظت ماله بس دی. زه ستا د مخ د هغې رڼا په توفیل په کومې سره چې ټولې تیارې روښانه شوي او په کومې سره چې د دنیا او آخرت ټول کارونه سمیږي، د دې خبرې نه پناه غواړم چې په ما باندې دې ستا غوسه وي یا ته مانه ناراضه یې. ستا ناراضتیا تر هغه وخته پورې لرې کول ضروري دي تر څو چې ته راضي شوی نه یې. ستا نه سوا نه څه طاقت شته نه قوت. د مالک الملک شان قهاري ته په دې باندې جوش راتللو و چې حضرت جبرائیل علیه السلام راغی. د سلام نه پس یې عرض وکړو چې الله تعالی ستا د قوم هغه خبرې چې تا سره وشوې واورېدې او د هغې جوابونه یې هم واورېدل، او یو فرشته ده چې د هغې متعلق د غرونو خدمت دی تاسو ته رالېږلې ده چې تاسو څنګه غواړئ نو دې ته حکم ورکړئ. دې نه پس هغې فرشتې سلام وکړو او عرض یې وکړو چې څه تاسو ارشاد فرمایئ زه د هغې تعمیل وکړم. که چېرې ارشاد وي نو دا دواړو طرفونو غرونه به یو ځای کړم چې په هغې به دا ټول په منځ کې چپړي شي، او که نور څه سزا تاسو تجویز کوئ وفرمایئ. د نبي علیه السلام رحیم او کریم ذات جواب ورکړو چې زه د الله تعالی نه د دې امید لرم که چېرې دوی مسلمانان نه شو نو د دوی په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې د الله تعالی بندګي او عبادت پک کوي. پیدا کې لیکي د دې اخلاق د هغه کریم ذات چې د چا مونږ خلک نوم اخلو، مونږ په لږ غوندې تکلیف یا د چا معمولي غونده کنځل کولو سره داسې د اور په شان لمبه شو چې بیا ټول عمر د هغې بدله نه خلاصېږي. ظلم د پاسه ظلم په هغه باندې کوو او دعوه کوو د خپل محمدي کېدو او د نبي د تابعدارۍ. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره سخت تکلیف او مشقت نه خیرې کوي او نه څه بدله اخلي. د نبي اکرم